پوهان وایي چې د کوم ملک د تعلیم، سیاحت او روډونو نظام آباد وي نو هغه قامونه تل د ترقۍ په لوري پرمختګ کوي. خو ولې ملکنډ کې داسې علاقې هم شته چېرته چې دغه سهولتونو نوم او نشان په نظر نه راځي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د ملکنډ غریزه سیمه ټولوی د ضلعې د نورو برخو سره نږدې کولو او د ترقۍ په سفر کې د شاملولو په غرض په غره کې د پیدل لار په روډ کې د بدلولو په یوه لویه منصوبه کار پیل کړو او دغه عمل د روډ پخېدو د قابو چې د سیمې یو تن دغه منصوبې مخالفت وکړو او دغه منصوبه د ځنډ ښکار شوه چې له امله یې د شولوی ولس د پریشانو او 15 کیلومتره سفر د غنټو په سفر کې بدل شوی دی. د دې عمل په ضد د شولوی ولس احتجاج کړي او خپل بچي د سکول تلو نه منع کړي دي او دړکې ورکړي چې د احتجاج لړۍ به تر هغه وخت پورې دوام لري تر څو چې د روډ په دې منصوبه یو ځل بیا کار پیل کړی شوی نه وي. د قومي مسلې د روډ ورک کې د قوم د شولوی د کلی خلکو احتجاج کړی دی. دوی ته د روډ مسله ده او روډ ورته بند دی نو په دې وجه باندې کوم دوی نن دا احتجاج کړی دی چې دوی خپل واړه د سکول نه منع کړي دي ځکه چې دوی ته روډ بند دی نو دوی واړه په کوم ځای باندې سکولونو ته لاړ شي. احتجاج موږ نن د یو ظالم خلاف کړی دی چې هغه موږ ته لاره بنده کړې په یو غیر قانوني طریقه مني او زموږ د دې وجې نه زموږ د دې ټولو بچو مستقبل تباه او برباد شو. د دوی مستقبل روشن کولو لپاره موږ د چیف جسټس د پاکستان نه او د ټولو های کورټ د چیف جسټس نه دا مطالبه کوو چې په دې باندې د پورې تور پر اکشن واخیستل شي او زر زر د فیصله وکړي شي. موږ د یو ظالم خلاف کړی دی چا چې موږ ته په روډ کې غټ رکاوټ اچولی دی او انشاءالله تر څو پورې زموږ دا مسله حل شوي نه وي نو موږ به د هغې پورې دا احتجاج جاري وي. زموږ د شولو به یو ماشوم هم سکول له موږ نه لېږو متعلقه افسران دې راشي او هغوی دې زموږ سره کیني او زموږ سره په دې باندې ډسکشن وکړي. شولوی د پیرخیل او ملکنډ منځ کې په غرونو کې پرته سیمه ده. د دې ځای ماشومان د 5م جماعت وروستو د پیرخیل او یا د ملکنډ آی سکولونو ته تګ کوي خو خرابه لار د دغه ماشومانو په تعلیمي لار کې یو لوی خنډ جوړ شوی دی. د مقامي ولس وینا ده چې د شولوی نه تر چپل باندې پوری روډ کندي کپری دی او زیاتره مریضان د بډخیری اسپیټال ته د رسیدو نه مخکې د دې دنیا نه سترګې پټې کړي. تقریبا 5 دن پهله موږ د تر راغسته په گاډي کې او هغه چې موږ بډخیل ته رسو نو هغه وفات شو. ولې لار ډیره موږ ته ډیر تکلیف دی. د شولوی روډ په منصوبه کار بندول د پسماندګۍ علامت دی. باید چې حکومت دا سنگینه مسله حل کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. عمران زریاب، خیبر نیوز، شولوی، ملکنډ.